دمونگا غفرانکا غواړو مونگا بخنستا ربنا اے رب زمونگا و الیک المصیر او خاص تا ورگرزی دل دی لا یکلف اللہ نفسا تکلیف کے ناچی اللہ پاک یوتن الا وسعها مگر پا برابر د وسداغ لها د پارا ما اغسدی کسبت چکڑی وعلیها او پد باندې و بال بئی مکتسبت د اغا گناہ چکم د کڑی ربنا اے رب زمونگا لا تؤاخذنا منسی مونگ لرا ان نسینا کهیر شی زمونگنا او اخطأنا یا خطا شمونگا ربنا اے رب زمونگا ولا تحمل علینا مبار کے پمنگ باندے اسرن بار کما حملتو لکا سنگ چتا بار کڑو علی الذین پاکسانو باندے من قبلنا چی زمونگ پخاو ربنا اے رب زمونگا ولا تحملنا مبار کے پمنگ باندے ما اغسو لا طاقت لنا بے چی طاقت نشت دے زمونگ دا پارا پاغی باندے وعف عنا یا اللہ پاک معافیو کی مونگتا وغفر لنا اللہ بخنو کی مونگتا ورحمنا او رحمو کی پمونگ باندے انت مولانا تو مددگار زمونگئی فانصرنا اللہ مددو کی زمونگا علی القوم الکافرین فقوم کافرانو باندے دا قرآن مجید اسم دا اللہ سرا ډیر لړ مقام دی د دې وجه چې کم نارینا او زنانا د الله کتاب زده کوي دا غیم د الله سره ډیر لړ مقام دی لکه څنګه چې د نورو سيزونو تپوس پکېږي نو د قرآن مجید بارکه بم قیامت کې تپوس کېږي چې دا ما در لېږلو تاسو ویلو عمل پکړو او کنه زمونږ دا ژوندون د دې سوال د جواب د تیارې د پاره دی غیر قرآن ګوري وایي او داسې مسلې تیرا وباسي چې مسلمانان غریبانان ګډوډي نو لنډه دا چې د قرآن هر حرف آی کې ډېر لوی طاقت ته د دې دو آیاتونو ډېر فضایل دي یو فضیلت خدا دی چې دا الله رب العزت خصوصی طور بطور گفت ډاله او تحفه د معراج پشپ باندې څنګه چې نور دو گفتونه او ډاله او تحفه ورکړي دي نو درې مډاله پکې دا دو آیاتونو او دا 2000 کال مخکې د مخلوق ته پیدایش نه الله رب العزت په خپل لیکلي دي هغه درې ډاله داوي یو خبره خدا وا چې د 50 تو منځونو ډاله وا او بیا هغه 50 شو او وتوای چې کوي 50 او ثواب به د 50 تو ستاسو عمل نامه کې منګلی دویم ډاله داوا چې چا شرک نی کړي هغه ته بخنه کیږي او نعوذ بالله چې چا شرک کړي هغه ته بخنه نه کیږي اوس شرک څه وي نو دام پدې کتاب کې معلومیږي خو چې څوک وایي راويخلي او درې دا دوا اخیری آیاتونه د سورۃ بقره د معراج پشپا محبوب ته ملاو شوی او دا د جنت دا خاص خزانونه الله رب العزت محبوب لور کړی دي او حدیث شریف کې راځي چې څوک د شپې
دا 2 آیاتونه وي نو کفتاهو نو یو معنی دا کوي چې کفتاهو من قیام اللیل چې چا دا آیاتونو د کېدو په وخت کې وې د آخري دعا دا چې کوم ترجمه کو نو دا به الله رب العزت دلا د تهجد د مونږ نه کافي کی یعنی دونه ثواب وته ملاوي شي لکه چې د شپې تهجد وکړو او دویمه معنی کې چې کفتاه المکروه د دې په برکت په الله پاک د بدو او خراب سيزونو د تکلیف نه ساتي کفتاه المکروه د نقصان نه بد الله بچ کی لنډه دا حضرت علی رضی الله عنه وی چې دا دومره فضیلت والا آیاتونه دي نو پکار داری چې منګه او تاسو په خپلم زده کو وایي خپل بی بیانو ته خو خپل زامن لونو ته دا آیاتونه خو ترغیب ورکو چې ردینه بغیر نو د کیږي نو حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې زما خو خیال داده چې چا کې عقلی لیوانی او پاگل نی چا کې چم عقلی نا کناری نی او که زنانی نو چې ترسوی دا 2 آیاتونه نی لستی نو ترغیبا دی اودکیږي نه الله پاک ته ول مالا بیا تاسو لا د اودکېدو نه مخکې هر شپه د دې اخیری 2 آیاتونو د تلاوت کولو توفیق راکړي نو فرمای آمن الرسول یقین کړه دې نبی علیہ السلام دې آیاتونو کې مدح شان لړ مقام د محبوب ذکر کړي چې محبوب اول منون کې دې الله منی څنګه چې د الله پاک د منلو حق ته او د الله منی او دویم د صحابه کرامو مدح دا چې صحابه کرام هم کامل مؤمنان دي اغیم پدې غیوب باندې مکمل ایمان لري نو ګوره فرمای آمن الرسول ایمان راوړې دې نبی علیہ السلام بما پاغس باندې انزل الیه چې نازل کړی شوی دی د نبی علیہ السلام ته من ربه د طرفا د رب ددنا والمؤمنون او مؤمنان هم یقین کوي مؤمنانو نه مراد اول مؤمنان صحابه کرام دي اغیر نوم کې خود مؤمنون پس باندې کلن آمن بالله دا ټول یقین کوي په الله څنګه یقین کوي څنګه چې په الله د ایمان راوړلو حق دی الله منی چې الله پاک شته دی داسې ترپوندو کمکل زمونږ د زمانه کې جاهلان منټلیان پاگلان اغید الله د وجود نه انکار کوي نه اول د ایمان اول خبره دادا چې تبا الله منی چې الله پاک شتا اول خو بتا الله منی دا غي نه پس په نور خبرې کیږي نو داسې پاگل امشتا چې هغه باقاعده پدې باندې تقریرونه کوي کتابونه لیکي چې وی الله نشتا نعوذ بالله نو یو خدا چې دی به الله منی دویم د الله د منلو دا حق دی چې په ذات او په صفاتو کې به بالکل تنها منی څه مطلب احد دی صمد دی لم یلد دی ولم یولد دی لا ولد له ولا والد له ما اتخذ صاحبة ولا ولدا الله یما بدا سے مانی دا یقین بساته چې دا الله پاک نه پلار شتا نه زویشتا ما اتخذ صاحبا دا الله نه بیبشتا خزم نشتا
الله په دې صفاتو کې بالکل تنها دی. ذات او صفات د هر قسم شریک نه بالکل محفوظ دی، پاک دی. نو الله بم منی او د الله پاک پا هم منی. یو دا. دویم وملائکته، خبر به اوږدېږي خو لنډې به کوو. اول خو به ته د فرشتو وجود منی. سر سید احمد خان هغه د فرشتو د وجود نه انکار کوي. دا وګوره الله وی وملائکته، فرشتي به منی چې فرشتي شتا، د فرشتو وجود شتا. نور خبر بیا ورپسې وي چې فرشتو باره کې به دا عقیده ساتي چې لا یعصون الله ما امرهم، چې دا الله نافرمانی نه کوي، چې څه کوي نو دا الله په اډر باندې کوي. دا عقیده به ساتي چې خوراک او اسکاک نه کوي. داسې ورپسې نور خبرې دي. نو یو خو د فرشتو وجود به مني. بیا د فرشتو باره کې خو ډېره اوږده خبره جوړېږي چې دومره غټې غټې فرشتې چې یو مشهور جبریل علیہ السلام ته وګوره چې محبوب فرمایي ما په خپل اصلي حالت کې ولیدو 600 وزرې وي. د هغې نه صرف 2 وزرې کلاو کړې وي چې د هغه 2 وزرو د کلاوېدو د وجې نه مشرق او مغرب دا ټول پټ کړو. اسمانونو کې یو سپک ځای نشته. فرشته ولاړه رکوع کې سجده کې. بیت المعمور بیت الله شریف ته مخامخ چې کوم بره کوټه ده د هغې نه 90,000 فرشتې طواف کوي. تر قیامته پورې د هغې بیا نمبر نه راځي. محبوب فرمایي بعضې فرشتې دومره غټې غټې چې د هغې د غوږ د نرمۍ نه راوالي تر اوږې پورې مزل 200 کاله دی. 700. قرآن کې رستو راځي له معقبات من بین یدیه ومن خلفه. هر انسان سره مخې ته فرشتې، شاته فرشتې. څه فرشتې په مختلفو ډیوټو مقرري. اوس موږ درس کو نو حدیث شریف کې راځي چې داسې مجلس کې ناست دي او بیا لاړ شي. او څه فرشتې داسې چې کله موږ منزل راځو نو هغې دلته یي او هغې الله پاک په دې ډیوټۍ مقرر کړي چې د مونځګزارو دپاره داسې وایي چې اللهم اغفر له اللهم ارحمه. اسه فرشتې الله پاک په دې ډیوټۍ مقرر کړي چې ته چا دپاره دعا کې نو هغې وي یا الله اول دل ورکی بیا غل ورکی. دا مختلف فرشتي څه الله پاک په اوږو باندې کېنولي دي. هغې د انسان اعمال لیکي ښه او بد. نو دا مختلف فرشتي مختلف کارونه ډیوټۍ ذمہوارۍ ادا کوي. نو وملائکته دا یقین به ساتي چې فرشتې شته دي. وکتبه کتابونه به مني. انبیاء کرام باندې کتابونه راغلي دي. مختصرا تورات شریف منو، انجیل شریف منو، زبور شریف منو، واړه کتابونه صحیفې هغه موږ منو. خو ټولو کتابونه به منو خو د هغې باره کې بدای چې په خپل ټیم کې وو اوس هغه منسوخ شوي دي. اوس په صرف قرآن ګورې په دې به عمل کې. ادا خو تا اورېدو چې محبوب تشریف راوړو حضرت عمر رضی الله عنه د تورات شریف پاڼې کتې نو داسې ورته غوسه شو تا به وی که په اننګو مبارکو کې وله چا انار نه چوک کړي دي. ورته وی دا څه کې ګوره د خفقان اظهار یې وکړو. ورته وی لو کان موسی حیا لما وصاه الا اتباعی. دا خو لا د تورات شریف پاڼې دي. که موسی علیہ السلام هم به فرض محال وی که نه نو به موږ پسې ته قرآن به وي. نو ګوره لکه محبوب هغه وخت کې د خفقان اظهار وکړو. نو اوس چې 2018 کې یو نوجوان یو سټوډنټ خپل کتاب نه ګوري، خپل کتاب نه غریب خبر هم نه دی،
په ترجمه نه پوهیږي په تفسیر نه پوهیږي الګیا د کله تورات شریف ګوري کله انجیل شریف ګوري او کله نور بکواسات نو بس بیا په اسلام باندې می اعتراضات کی ادا سي سوال بدر باندې وکي چې تب حیران شي چې خدای پاک زاده کې خو سم کار کړی دی تب حیران شغه د ویلو نه په لوډ سپیکر زمنګ د محلو نوجوانانی خو چې خپل قران نه ګوري خپل حدیث نه ګوري دا سه ذهن برباد شوی چې بس کوپر ته لګونته نږدې شوی ګورت نو وکتبه کتابونه بټول مانی خو ګوره بس قران او حدیث د ځان نه به کتابونه نه ګوره کړي داسې کتابونه لیکلي دي چې تا ته مثال وایم خو کول عالم بی خو کول کتاب بی اپای کی لیکلی دي چې دا چاوي چې ابراهيم عليه السلام تور گل گلزار شو یہ تو دشمنوں کے دلوں میں جو غصے کی آگ تھی وہ ٹھنڈا ہو گئی اور بکواس کی معجزے نے انکار کی چې دا چاوي چې ابراهيم عليه السلام تور گل گلزار شو د دې مطلب خدای چې دشمنانو پزړه کې کم ورو ناغه مړ شوی اوی دا چاوي چې موسی عليه السلام ته موټر وې جوړ شوی دا خو وته داسې وی چې یا حسین کې وبډونګې دي اډاګې کې کمی دي پډاګې پوری وځي وترک البحر رهوا بس پنسیو چته کې التلاړ نو دا چې کتابونه ګوره د ځان نه د ځان نه اورېدل کې نو خو ټول ارش په عیسی علی السلام وی مړ دی عیسی علی السلام زمونږ باباګان دي سپینګری پلانه تخته دی پشرم اخته دی قران تکینینا وی د چاو من د محلي زمونږ وره سور د افسوس خبره ده ال تاغه وتم سپین پټکی والے دې سوچګیره دا سترګې په پړ سیدري خو یو فرق دی چې هغه کافران چې قران وای نو ټول ورته ناشتي خزم ناشتي سړیم ناشتي نوجوانانم ناشتي ماشومانم ناشتي هغه چې قران وای نو دون سترګې په پړ سیدري چې ټیم وسرني خوب قربان کړي زمونږه خلکو ماشاءالله یې خو یاد کړی دی آیا به دې له سبل جواب کتلین کزان لدی ګوري دا نه چې خامخا درس ته دی کینی خدا قران دې بستانه دا مطالبه کی قبر کې حشر کې چې بایز درغلم نو غپله درغلم تازه لستو ما تا خپل عقیده او نظریه زما پشان جوړه کړو چې ما درنه کوم عقیده او نظریه غوښته د دې وجه خو نبی رسول الله فرمایل چې اخر کې به فتنه راشي جی قربان دا غینه د وتو لار بسی ویسو لار به خو قران او حدیث تینو چې قران او حدیث سموي پوښي په نو بیا به ګډوډیږي نه چې خپل قران او حدیث نه وي او غي طریق وږي نو بیا به خامخا ګډه وړي وینو بیا به تم وی چې عیسی علی السلام مړ دی وکتبه نو کتابونه به ټول مانی اوس په قران دا به مانی دا به ګوري ورسوله ټول پیغمبران حق او سچ دا زمونږ عقیده او نظریه ده مونږ موسی علی السلام منو عیسی علی السلام منو ټول پیغمبران زمونږ د سر تاجونه زمونږ د سر ګلونه تو ګوره د مسلمانانو عقیده او نظریه لا نفرق بین احد من رسله الله پاک فرمایدا مؤمنان کامل مسلمانان دا سوای چې مونږ ور بالکل بلتون نکو پمیان دی او کس کې د پیغمبرانو نه خطوجو کې دی جمله کې الله پاک د مسلمانانو وسعت نظری ذکر کړي چې مسلمانان ډیر وسیع نظری دي دی ټول پیغمبران مني اوس د بل طرف وګوره کافر لکه اسرائیلی بوالو يهودي چې ورته وي هغه يهوديان نه نبی علیہ السلام منی او نه عیسی علیہ السلام منی بلکې نبی علیہ السلام تم کنزل کئ او عیسی علیہ السلام ته خلا بل شان کنزل کئ چا د لوډ سپیکر ویلوم نه دی ادا سپټه پنا خبرې نه دی ښکارا ورته کئ هغه ته وی ابن الزانیه نعوذ بالله نقل کفر نه باش داسې بدبخت فرق کئ د انبیاء بارکه عیسایان عیسی علیہ السلام ته پیغمبر نوی بلکې سناب گاډ ورته وي او کلوی 3 دی کلوی د خدای زوی دی او کلوی درې خدایان دی یو پکې عیسی علیہ السلام دی
منګه څنګه خپل عقیده ده لا نفرقو فرق نکو منګه بین احد من رسله پما بین د یو کس کې د دې پیغمبرانو نه. خطوجو سره وره د خپل بچو ته دا ویل غواړي منګه بچو سره هر قسم غپ لګو خدا چې کم مقصدی خبرې دی دا ورته نکو د دې وجه بیا ذهن تباہ برباد شي چې دا ورته وایو چې پیغمبران ټول حق او سچ دي. وګوره بچي نبی علیہ السلام آخری پیغمبر دی بل نوی پیغمبر دنیا ته ناراضي. نو چې کله زما ستا د بچی په دماغو کې دا خبره چې بل نوی پیغمبر دنیا ته ناراضي آخری پیغمبر زمون پیغمبر علیہ السلام دی هغه صرف د عربو د پاره نو بلکې هغه زمون د پاره مو او په انټرنیشنل سطح باندې د ټولي دنیا د پاره دی. نو چې د ماشوم دا ذهن جوړ شو نو کوس په دې نیټونو باندې یو منټل لګیا دی او بالکل پاگل لی او هغه ډیر په یقین سره وی چې زه پیغمبر یم او ټول مولان او طالبان او مفتیان هندوان کافران دی ټول زما مقابله ته راوځي. ابا درې کتاب چې تن را پیدا کړی چې خدای خبر شه د کم نه راوړي او دې مقابله دیو کی. نو چې کله زما ستا د بچی دا عقیده چې آخري پیغمبر نبی علیہ السلام دی نو اوس په 2018 کې که یو سړی دا دعوه کوي چې زه پیغمبر یم اما ومنې کني تبا کېږي به نو دی وایي چې دا دې لیونی دې منټل کې داخلول غواړي. ځکه زمونږ عقیده دا ده چې نبی علیہ السلام آخري پیغمبر دی بل نوی پیغمبر هغه دنیا ته نه راځي. عیسی علیہ السلام چې راځي هغه زوړ پیغمبر دی هغه زوړ پیغمبر دی مخکې نه ورته نبوت ملاو دی. اوس داسې نه چې کله پنجاب کې گجرات کې پاگل دا داوو کی چې زه پیغمبر ما او اخیری پیغمبر زیما په انټرنیټ نه ستای ما به منې کما نه منې تبا کېږي با. نو وی لا نفرق بین احد من رسله مونږ ټول پیغمبران حق او سچ منو مونږ پکې فرق نه کوو. وقالو او الله پاک وی د مؤمنانو مسلمانانو کار بدای چې سمعنا دی وی مونږ یا الله ستا خبره وورېدې او تش پاورېدو کار نه کیږي. واطعنا الله مونږه قبلو مونږه منو. ځکه هغه نور خلق چې وو دا غین الله پاک په دې خپاو چې کلاغي له کتاب ورکو ناغي وی و عمره د خو نی منو. نو ګوره اورېدلې و منینا نو غره پر اوچت کو نو چې څوک د سره اورینا ابه منینا نو چې دی سره بلاسکی. وقالو سمعنا دی وی یا الله منګه وره دستا خبره واطعنا او منو قبولام کړستا خبره او د الله نه بخنه غواړي. غفرانک یا الله منګه بخنه غواړو ستانه الله مونږ ته بخنه وکي. ربنا اے رب زمونږه یا الله پټې دې نشو تختې دې نشو رکې دې نشو و الیک المصیر یا الله خاص تا ته درتلل دي. کله چار څومره عمر شي ار خپل ځواني شي ار څومره بنگلې گاډي ار سو سرسل پسل شي پاتې کېدل نشتا. و الیک المصیر چې زی د الله دربار لب ورزي. اوس چې کله دا عقیده او نظریه د سړی جوړ شي نو دی به د پیسو د پاره بیا د نبوت دعوی نه کوي. ګور هغه مخکې چې د دې کم نیکه تیر شو قادیانی ورته وایي هغه غریب باندې غربت زور کو. نو حدیث شریف کې راځي چې کاد الفقر ان یکون کفرا کله کله دا غریبی سړی کافر کی چې یقین یې جوړ نه نو چې په دلک زور راشي نو که بیا د نېشنلټي د پاره هر مذهب ته وړي نو نعوذ بالله هغه برطانیي والا ول دومره پیسې ورکړي چې بیا دعوه وکړي زه پیغمبر یم. نو څنګه پیغمبر یم وی ان الله اوحى لي انه يجب علينا وعلى جميع المسلمين
ان نشكر الدولة البرطانية لأنها أحسنت إلينا بجميع أنواع الإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. تو گورا وإن الله أوحى لي، الله ما توحي کړی دا انه يجب علينا وعلى جميع المسلمين چې په ما تاسو ټولو دا لازم دي ان نشکر الدولة البرطانية چې موږ به ټول په شریکه د برطانیې والے شکریا ادا کوو. ولی لأنها احسنت الینا بجميع انواع الاحسان، ځکه دې موږ سره څونه ښېګړې وکړې، څومره قسمه قسمه احسانونه او ښېګړې وکړې. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان، چې څوک د سره ښه کوي نو د یو لاس نه ټپ نه خېږي، ته به هم شکریا ادا کوي. نو دا د قادیانی دغه وحي یو پس منظر دی. نو چې کله د سړي دا عقیده وي چېرې زه به الله ته مخامخ کېږم، خیر دی د غوړې ډوډۍ په ځای د سپوره وخوره، خو د نبوت دعوې مه کوه، د مهدیت دعوې مه کوه. یو راوتېر وي زه ما مهدي یم، کونټي ورسره پرته وي که د چا یقین نه کېږي دا کونټي راله خدای پاک را کړې ده. زمونږ دا ملک ډېر ښکلی زرخیز ملک دی، څنګه چې پکې ډلې شموخې پیریانډولې راخېږي، داسې پکې پیغمبران زرغونېږي، کله پکې مهدیان، کله ښځې پکې وي موږ پیغمبران یو. نو دا اوس تازه تازه راوتري لیوني او وی کړه چا یقین نه کېږي چې نبی علیہ السلام خوب کې وویني تپوس ته وکړي به ته وي چې او دا دی. حالانکه په دې خو هر څوک پوهېږي چې امام مهدي صاحب چې دی د هغه خپل نوم محمد دی، د پلار نوم یې نبی علیہ السلام وي زما د پلار د نوم په شان دی عبدالله دی، د مور نوم یې زما د مور د نوم په شان دی آمینه دی، ا د فاطمې وي په خاندان کې دی، اوریجنل عربي دی، ځان به پټي خلکو ته به دا نه وي چې زه مهدي ما. حجر اسود وخت کې به خلک هلته پیژني. نو که یو سړی دعوه کوي چې زه مهدي ما، نو اول وله شناختي کارت وګوره، نو که نوم یې محمدي نو بیا د پلار نوم وګوره، نو که د پلار نوم یې عبدالله نو بیا چم گاوند کې د مور تپوس وکړه، که د مور نوم یې امینه د پلار نوم یې عبدالله خپل نوم یې محمدي، نو بیا وګوره چې پنجاب کې پیدا شوی دی او که عربو کې پیدا شوی دی، خاندان یې څه دی، عربي دی او که پنجابي دی. نو که پنجابي نو دا سر ولوه، ځکه نبی علیہ السلام وی هغه به اوریجنل عربي، نو چې پنجابي دی نو که نورې ټولې نښې پکې. او بل دا چې هغه به دا نه وي چې زه مهدي یم، که ټولې نښې پکې او هغه دې وي چې زه مهدي یم، بیا به ولم سر خوری، هغه به ځان پټوي، ته به ورته وایې چې ته مهدي یم، بیا به اعلان کېږي د بره طرف نه چې او دا مهدي دی. خو دونه فتنې دي، الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو ایمانونو حفاظت وکړي. بیا ورته ګورئ آمن الرسول، یقین کړی دی نبی علیہ السلام په ټول هغه څه باندې چې نازل کړی شوي دي نبی علیہ السلام ته د طرفه د خپل نه. ټولو مؤمنانو یقین کړی دی، هر یو د دین ایمان راوړی دی په الله پاک باندې، په فرښتو باندې، په کتابونو باندې، په پیغمبرانو د الله باندې. فرق نکو منګه په یو کس کې د دې پیغمبرانو نه. ادي وای یا الله مونږ ستا خبرې واورېدې، یا الله منو یې، یا الله مونږ ته بخښنه وکړه، ای رب زمونږه خاص تا ته درتلل دي. اللهم صل علی سیدنا